د میشن نور مقصد سره تاسو په سوشل میډیا باندې کتنو می چې 20 ستمبر باندې به تاسو په خپل چتونو باندې بانک چې دی دا به تاسو وای لکه اذان چې دی دا به تاسو په خپل چتونو باندې د 20 ستمبر په 9 بجې د شپې چې دی تاسو به اذان ورکوي که په خپل وینه شي ولای خپل موبایل چې دی دا کولاو کوي او پاغي کې اذان چې دی دا کولاو کوي د خپل فیملی سره ورخېږي او په چتونو کې کچت نه نو اعلان دی پسین کې چې دی کم د اذان چې دی دا ورکول شي دغه شانتي په دغه ټایم چې دی نو تاسو اسمره غونډه کچت ته کداغه ته نو یا سوم ورخته شي نو په دې میشن نور کې چې تاسو حصہ ماغسته شي خدا سره لپاره د کسانو شروع کړی دی پته نه لګي چې پارټي والا شروع کړی دی کازي شروع کړی دی ډیره ته دومره غنښ دی خو میشن نور دا ویل دی چې د دې مقصد دا دی لکه څنګه په ملک چې کم ظلم زیاته روان دی که تاسو ګورئ چې په کوم ظلم زیاته دی بل چې مهنګای د تاسو ګورئ دې تم ظلم ویل کېږي چې غریب سره غټ ظلم چې دا روان دی مهنګای دا هغه چې کومه مزدوري ده پاغي کې دغه گزاره نه کیږي دغه شان دي د عدالتونو په فیصلو باندې په دې باندې چې د حکمرانانو نه چې خلک ناراضه شي نو خلک خپل مقدمه چې د دې خلاف هغه الله ته پیش کړي نو د دې د وجه نه چې د دې میشن نور کې چې د پاکستان څومره عوام دي نو هغه له پکار دي چې هغه بدی کې حصہ والی نو تاسو را سره خپل رائے چې دا شریک چې تاسو بدی میشن نور کې خپل حصہ اخلي کنه اخلي او تاسو به د شپې په 9 بجې دغه بانک چې دی دا په خپل چتونو باندې وای کنه وای نو د دې مقصد هم دغه دی او دغه طریقې کار دی چې چته بورخېږي په 20 ستمبر د شپې په 9 بجې باندې او تاسو به اذان چې دی دا بور کوئ خپل رائے چې دی دا سر لازم شیر کړئ